بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم صلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أم أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظر إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب
نه چې ما به خلک وایي خو تا خو دا د پیغمبر اوچت وګڼه یاره ما به خلک وشړي د پیغمبر شړلی شوی دی یاره ما نه به خلک بایکاټ وکړي نبي اسلام نه شوی دا ډومبې خطاب نمونه ته چې مسله کې بیا د شامو کوخه کېنه او دې ده نه دویم خطاب د نبي اسلام ته څلورم خطاب چې تو بیان کې چالیار نه کوي چې ساته الله ویلي دي حق وایي په دې باندې الله ټول پیغمبرانو وعده اخیستې ده چې زما او د دې تپوس به کېږي بیا وإذ أخذنا ميثاق النبيين حیات کا چې اخیستې مونږه وعده پیغمبرانو ویات کا چې مونږه پیغمبرانو میثاقم وعده د دې په څه باندې چې دین به بیانې د چالیار باندې کې ومن کوتانا ومن نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام پینځه ذکر کړو دا پینځه ول ذکر کړو د ټول انبیاءونه دغه دا پینځه چې کوم دي دا غټ دي دا تقریبا د شریعتونو په دنیا کې نافذ شو د نوح عليه السلام نه تر ابراهيم عليه السلام پورې دا یو دغه دی په دې کې چې څور پیغمبران راغلي نوح عليه السلام د دین تابع تقریبا بیا نوح علیہ السلام تر ابراهیم علیہ السلام تر موسی علیہ السلام پر د بل زمانو په دې کې څوره پیغمبران چې راغلي د نوح ابراهیم السلام په مذهب باندې بیا درېمه د موسی علیہ السلام تر عیسی علیہ السلام پورې چې څوره پیغمبران راغلي ټول تقریبا په تورات راغلي د موسی علیہ السلام په دغه راغلي په اصول کړو باندې اصلورم ټرمو د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام تر نبی اسلام پورې دي کو نور پیغمبران نه راغلي خدا کړي سار دم دین چلے دا هغه حواریین او دا هغه خلکو او پیندم د نبی اسلام نو تر اخره پورې دا پینځه خاص کو چې تر قیامت دا مست
سلمان فارسی رضی الله عنه دا وی چې خندق وکړو دې ته غزوه خندق ویل کېږي خندق په اربع لفظون ده غزوه خندق غزوه احزاب او احزاب ډېر جمع شوي دا تقریبا بیا یو میاشت تقریبا محاصره کړې و کله کله په لګ جوړ نشو د کسان یو دوه پیزو اخر کار الله سیره راولي غلو غار ته تاسو نس کړ دې کې مونږ ته اشاره کوي چې ګور احزاب ما تبا کړ په خپل لخر سره نو تم مسله بیانو کړه ټول دنیا ستا خلاف شي ستا د مرګ بندوبست کې زبړل راولېږم مذهبستا مدد کوم دشمنان به تبا کوم ابا او راولېږم فرښتې به راولېږم وغیرہ تسلی ده وقسم یا الذین آمنوا و ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت اللہ بتازوانے اذ جاءتکم جنود کل چرالتا تو لخکر کفار و احزاب فارسلنا علیہم ریحانا رامی لگے پریپانی بہت و جنودا او لخکر دو فرقتو لم تراو تاسو نوی لدلی غیلرا او دے اللہ پامان تاسو کوئی دون کرے اس تفصیل کئی سنگو اذ جاءوکم من فوقکم کل چرال تاسو دا لخکری د پاسه تاسو نه د پاسه انسان چې اسمان نه راکوز شي د پاسه طرف تاسو نه دغه دار د پاس طرف کټ طرفي اکثر د قبلي طرف پاس طرفي او شمال طرف پاس طرفي او جنوب طرف او مشرق طرف اکثر د کټ طرفي باران چې کیږي اکثر جنوب ته دی یا مشرق ته دی نو پاس طرف نه در باندې مر الله نه نو اجاوکم کله چې رالتا ته الله کرے د کفارو د پاسه سامنا د لاندې ساتونه وذات الابصار او کله چې hebat زیاده شسترګي په سړی تکلیف راځي د سترګي راځي hebat ونه واخلي وبلغت القلوب اورت الحناجر مرکانتا کله په سړی ير راشي کنه دا لکته ورنيږي او کله چې په سړی خفغان راځي دا پر راشي په سامي باندېږي نو دې دا کې مرای تراله مطلب دا چې یاره نو خفغان او خفغان د څه شو چې بیزتی وشي او نور خفغان نور دا چې نبی اسلام ته نقصان ورسي دغه صحابه کرام ته خو ان نبی اولا بالمؤمنین ده کنه تاسو قاعده ولیدا منګه ته خو نه مونږ خو نه مړ پلار به خپل نه خدا به خپل نور به خپل خلق به خپل خلق به سوی اې دې ته نه کتل دای چې کوم صفات شو اکثر تو مسلم د آیاتونه ویل الذين امنوا ويرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ده ملامت ارشاد ملامت خرافات کوي سورۃ مائده نمبر 56 غالبا ده نو صحابه کرامو کدا کمالو چې د خپل ځان فکر نه کو لکه تاسو ګورئ سورۃ توبه ګورئ کله چې غار کې دوار نبی رسول او ابو بکر صدیق نو هلته لفظ خودم راغلی دی آیت نمبر 40 إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول الصحابي کله چې وی نبی اسلام خپل ملګری لا تحزن لا تخف نو چې مې راګه دا کيره د سړي په ځان باندې او خودم د سړي په ملګری باندې نه نو ابو بکر صدیق هغه محبت ذکر کوي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ها محبت د نبی اسلام سره لا تخف نو چې مې راګه دا کيره د سړي په ځاني نو ابو بکر صدیق په ځان نه لري اپا دی اریده چه دنو پیغمبر تا نقصان در رسی ان اللہ معانا دار اندلتا ما دا تشریح موکڑا چیر راشی خوب نو اڑکتا غردگی ادا اڑا بل شان دردار شروع کی بیا کالا چه اڑکتا شی نو دردار شروع کی دا ڈاکٹر تا پتا اسمان وقتا چه دیو درم کتا شی دی بل شان درزیگی او کالا چه غم راشی بند دا پر راشی بندای مرائی میں باندگی ڈاکٹر داسا او دا اصول دی پر مذاکر خواه ڈاکٹری اصول قرآن کی کمال دی بس او چې شیخ قرآن نه خلق قرآن وی الله غوړي تفسیرو کې دا شی نشته ګرځو دا شیخ ګرځي دی پر ډیر زیات ګرځي
کم ذات د قرآن فستله یو نقطه راغونډه دا تاسو موږ ته خو اسانه ده موږ ته شی راکړی وي هو اخره وی कागज से रख दिया है कलेजा निकाल के तोहफा है उसको है जो कदरदान कुरान को माँ को तो कागज की खुदा हो आखला बाकी कदरदान दास्ता तोहफा शो करने बात करेगा ना बेकदर खलक से कही कदर गुल गुल बुलबुल से ना तो कदर जोहर जोहरी दो गुल को कदर माने बुलबुल पुईगी गुंगुट ला गुल वर को दासे दी अब अगेना खली अब बलबल बलबल खपा की यार जोहरी ला जोहर वर का आगे बेड़ा सर पूर के अब कमा कर ले और कभी खरी पूर उन्हों की साहब कराम जी कभी आगे नबी अस्लाम खरीद रमीना अंदाज़ इशारा की तो बलागतिल बाद खाल गुदाली को लगवा ले मुनाफिकान तो खुदा न लगी मुनाफिकान तो रखा अब मरुफ तो आयतुल मुनाफिकान तो लगी और बलागतिल कुलूब अरगुरत जुड़ना अल खनाजर मरकांता मराए तराल साए बांधे दासियों दा खफगानो फिक्र नबी अस्लाम चित्त दूसरा नरसी वतदुन्नुन बिल्लादुन्ना अगुना गुमानो को था पाला बानी गुमाना ये गुमान दा मुनाफिकान दा पाला बानी ये गुमान दा द साहबा कराम दे औलिया दे दगई दा गुमानो चासे न का अल्लाह इमदाद उन चीज मुंग द गुनाहों द वजह सदबल सदे कमत लासा कदम इमदाद नुता बस चलिया दा गुमान आई सर दा फिक्रो چې الله د امداد ونکي یا د منګ څخه غلطای د وجې د کوتای د وجې یا د خپل څه حکمت په تقاضا دا بس چلیږي دا ګومان هنالك ابتلى المؤمنون دا کوم امتحان ورته کنه منافق باندې امتحان نه هنالك ابتلى المؤمنون ودا کې امتحان وکړي ازمایش وکړي په مؤمنانو باندې او ذلوا زلزالا شديدا او جړ کول شو په جړ کول سخت سره چې دشمن دې په سر ولاړ د کور بهر تا ته دا پته چې کله غالب شو خو زه خو به مړ شم یار چې خو د زنانه په بیزتي شي د لور د خزې د خور د مور دک اصل غشیو او د منافقانو بیان وإذ يقول المنافقون دا ډېر بې ایمانه ټولګی دی دا د کافر نه خطرناک دی بیکار دی ځکه الله وایي یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقین وضع په منافقانو سختیو کا ګند ورخکار کا چې اسم شي او تختی دیو جن بعد خلک زمونږ نرمي کوي په بیان کې هغه کا منافقان پاتې شي هغه دورستو ګند جوړ کی جماعت تاسو کې تباہ او برباد کی اول نو سره خوشاله کسان ګڼ دي ځنه ظاهر ته حسابي کسان دي اتیا کسان دي ما تر بچر شول نه زیاتې دا دې ګوډه اصول زیات شي نو کم کو څنګه کم کما شابه سو یو لا دوست کم شي نو سختي کوم چې کم شي چې صفا شي پاتې شي دغه دا بیا وروسته ګاندي یا سختي کوم چې سم شي آیا بس تخت نه خوي دا وروسته ګاند پاتې کیږي دغه نبی صلی الله علیه سختي وکا اګاندونو لخاره کچي چې سم شي او تخت دغه دار کې ناس دي کرا منافق دې به نقصان درکې ته په پوېږي نو دا ته رسول ملګری کو شکوک پیدا کوي تر توبه کړه دغه 63 صفاتونه منافقان پوره دوستي دي چې څه کار کوي اوس منافقان ته ګوره کجدي به دې ملګرو سره څه کوي ښا اذ یقول
دین ته واپس شي د پلار دغه طرف وته ګنې تباه کېږئ دا وګوره منافق حال یې ولیده اوس په خپله خو دی د الله تعالی بې انتها د کړه کې مرض دی بیمار دی خو کوم چې هغه کلک خلک دی هغه کمزوري کوي فرجعوا واپس خپل دوړ دین ته اله بچ کوي واستاذون فريق منهم والنبي اجازه غوښته یو ډله منافقان د نبی اسلام یقون ویل دی ان بیوتنا عوره یقینا کورونه د مگر فردي دی راځي زمو کور سیټ ته دی اب خدي دی را سره لونه مې ګې دی دي نو کله ته ما سچ څوکرا شي عزتي مونږ شي ما جی پرې دی ما جی پرې چې د کور ته لاړ شم وما هي بعوره ان اذا كنا فرد يندادي شوي دروغ دا خطر او تم نشته دا سره تختی يريد الله فرارا دینو اراده کوي مگر ته دې درته ځکه چې کافر غالب شي کنه مو ته جيبو خونو په جنگ کې مو حکومت ناسو دا ځل دې بهانه جوړې وخت نه چې کافر غالب شو نو مو چې مو حکومت او مسلمانان غالب شو جم کوئی شو وسه بودري ګورو سو چې ابو سره ومن الناس ما يعبد الله على حرف پیشا په کناره باندې لاړ دي کدی په لکی دی په لکی کا په لکی وا کوم ځای تیر شو حج کې تیر شو نو دې ټول ور به ایمان لري دې ځان دې دغه طرف ګوري چې سبب اذان بچ کوم او لږ نور بیمانی ولا مراکې ولو دخل علی من اقطاریا او که چر داخلی دا کفار په دې منافقان باندې د اطراف مدینې نه ثم که چر مثلا د کفار را دن نشي هغه لري کنه خندق نشي راتله او کرا دن نشو کافر ګورتا ثم طول الفتنه بیا ته پوت پرې دی دا شرک چې ته مشرک او کته مسلمان ولا تا خام خرادي باندې شرک تا یو دم وما تلفظ بیا الله ذسیرا ادرنګ به تیرږي به کلمې شرک باندې مگر لګ داغه د خلی بلاو تی چلک ته وجو او جو
اګه کافر دي او ګناګار نه یو سره کپلار او زی محروم کوي دا ناروا کار کوي نو وایق د عاق نه ده رستو شي او دا لازمي معنی هم ده چې خپل رستو شي د جهاد نه او متعدد ده بلور رستو کوي قد يعلم الله الموقين منكم ودكتا پوه ده الله پا رستو کیدون کو رستو کون کو بانستانه چې پنو رستو کی جهاد نه انور رستو کوي جهاد نه وي مزه جهاد الله جهاد لمزه په خطر کې باندې اسلام خورو غواړي په اسلام او په جنگ باندې خورو خني چې مړی کوي چاته تبلیغ کوي والقائلين وينكي لاخوان امرون قلت هلم الينا راشه مونږ راځي کینه لکه راي بنو دی جنگ لا دا جنگ نه دی دا بل سدي ولا اتون الباس الا قليلا راتنا کوي جنگ مگر لګ لګ یا چې کله به پته ولګي دي کې غنیمت ډیر دی او کارستان دی بیا د ایزي اشحتن علیکم ډیر بخیلان دی علیکم استادو پادو باندې چې تا د فائدہ ملاويږي انو دې ډیر خپکیږي فائدہ جال خوف پس کل چراشی یرا یعنی یر مقامی جهاد مقامی رایتم وینی بلا منافقان یندون الیگا چې ګور وتا ته تدور اعینو چورلی بستر کې دی کلذي کدور الذي پشان د چورلیدو د سترګو د هغه سړي یو شال علم موت چې پټوال راغلي پغما د علامات مرګ لکه سړی چې مرید د سترګې شان چورلی ودرېږي نه نو د منافق باندې به مرګ راغلی دی چې میدان د جنگ کې د سترګو چورلی ودرېږي باندې دیار نه فائدہ ذهب الخوف پس کله چې لاړ شي یاره نو سلکوکم بیالسنتن حدادن نما خامقی به تاسو ته په جبو تیرو باندې او تاسو ما ته نه وي ونه زه خبرو نه تاسو عجیبه خلک خپړ ناسي نو چې کله کوی شي کافر لاړ دشمن لاړ دې براو دي دا کسي چاله عمل تاسو ما ته نه وینو عجیبه خلک دي نو بیا به غملګر ما راته شي هغه ملامت کوي ګورم تاسو نه لاړل څنګه تاسو څنګه لاړل فکر کې جګړه شو په خوا مونږ لکانو دا کان کوي کې جګړه شو هغه کې یو کسون جنگول هغه
نشته او د په بل دکان ورسي شیش او ټول شو کې او غیر اټینګي شل کتن هټینګو نه څه پهلوان دی او لرشي هغه په نو ورشي په بل دکان اټول دکان ته ناس کړ او دې ته کانتر وینا کوي تاسو پاسو نو ول نه کوم وختانو دا منافقان هغه په دینوان پهلوانان دی وتا دا بیا تیر ملګر ته بیا تیستې دي دشمن دا بده دی ابن کثیر په باندې کلی په دې باندې اف السلم اعيار جفاء وغلظه وفي الحرب امثال النساء العوائق چې کله روغه وی جوړه وی اف السلم اعيار جفاء بیا دې زور ورده تکړه ارته وفي الحرب امثال النساء العوائق اپ جنگ کې بیا داتې لکه دا خدي چې هې دراغله وی رنگ زیړی پرتګ یو شان یو کمیس بل شان چې جنگ بیا پته لګي چې کله سخت مقابله یې بر منافق پته لګي اپ سلم اعيارون جفاون وغلتون وفي الحرب امثال النساء العوائق اپ جنگ بیا دا هې د چرله خدي غونډه رنگم زیړی طبیعتم خرابي او پرتوګ یو شان کوي څه بل شان دی یاره رسې فایدا جال خوب اشیحتن علیکم ډیر بخیلان استاف په دو باندې فایدا جال خوب پس کله چې لاړ شي یاره دشمن لاړ شي رایتم ویني بلا منافقان چې ګوري وتا تا تدور ارم چورلی بسترګي کله دی کدور الذي پشان د شورې دو د سترو داغه سړی یو شاله من الموت چې پټوال راغلی پیغام د علامات مرګ فدا دا پر خوف فکر چې لاړ شي د دشمن لاړ شي راکا لاړ شي مسلکوکم بیالستن حدارن نمخامخ کی به تاسو وجبو تیرو باندې بیا به ځان بچ کی عاشقان علی خیر ډیر بخیلان دي په مال باندې اولئک دا خلق لم یؤمنو د ایمان نه راوړل دا بې ایمان کده ایمان راوړل دی بیره دل کفار ما فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړی دی الله دی عمل او دې را کار په الله باندې انسان یحسبون دا بل بې ایمان وګړه کافر بدل دي تر وغمی بیا را باندې شي یحسبون العذاب ګمان کوي په ډالو باندې لم یذبو چې تل دې پټ ناشتي ویات العذاب او کچراشی ڈالی دوبارہ یودو نخو خیرہ منافقان لو انہم بادون فی آب کاش که دی لری اسیدلے پا بانڈو کے بادی یسألون انبائکم تپوسی کو دستاو دا خبرونو چیا سن چل لے مدینہ کے خیر شا کرن جنگ دے کوئی چی خیر شا دے بیارازی اکا جنگ دے بالتنا دے خبرونو با اگوری بنسا ولو كانوا فيكم او کچری دا منافقان پتا کہ ما قاتل جنگ نه کوي مگر لګ بکئی تختیبا یا لګ بکئی غنیمت تبا یار تاسو چې قران نه ویل به جهاد وکړي او په جن منافق چې قران نه ویل یا ساته وټول مرتبه برباد دا من ولا ګور یو من لګ دا حال چې کله دغه ځای نو دا معرفت دا څه دوار یو نه لګي یحسبون الاعذاب ګمان کوي ډالې ګمان کوي تاسو ګمان کوي الاعذاب پړه باندې لمنه دغه چې تل پټ بیچار د بیا برازي ویات الاعذاب کو چراشی ډالې بیا یودو وخخای برا منافقان لو انم کاش کدای بادونا لریو سیدل پلارا باندو کې یسلون بایکم چې تاسو نه کول استاد د حالاتو تیر سنچل مدینه کې چې ستا حالات تاسو کوله ولو كانوا فيكم اگر چروي دی پر کچروي دا منافق پتا کو موجود ہے ما قاتلوا جنگونه کوي مگر لګ بس تختیبا مخامخی و تختیبا یا بس غنیمت بنیمت تختیبا ترزید ہے پورے دو خطابات مومنان تو شو او صدر نبی اسلام تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو جب لیا اللہ نے یاد کرو ان لوگوں کو یاد دھیان کرو ان کو کرو اذا اخذنا جب لیا ہم نے
पैगंबरों से, मीसाकों वादा वादा उनसे, वमिन का तुमसे, वमिन नूह नूह अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम से, वअखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और लिया था हमने पैगंबरों से वादा मजबूत। किस चीज पर? आप अपनी दीन पे पहुंचाने पर। ये वादा हमने उससे लिया था लियसल सादिकीन, ताकि ताकि पूछे अल्लाह सच्चों से आन सिद्क़िहिम, उनके सच बयान के बारे में कि तुमने सच कितना कहा था, तुमने लोगों को सच कहां तक पहुंचा। सबसे बड़ा सच तौहीद है, सबसे बड़ा झूठ शिर्क है। और आदल काफिरीन, और तैयार किया हमने मुनकिरीन के लिए आदाब दरना। ये वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उज़कुरू निअमतल्लाह, याद करो नेमत अल्लाह की तुम पर। इस जातकुम, जब आए थे तुमको जुनून लश्कर कुफार के, फरसलना अलैहिम, तो भेजा हमने उन पर रिहन हवा, आंधी आंधी, वो जुनूदन, और लश्कर फरिश्तों के, लम तरा, तुमने नहीं देखा था उनको, वकान अल्लाह बिमा तामरून बसीरा, और है अल्लाह उस पर जो तुम कर दो बसीरन, देखने वाला। जाकुम, जब आए थे तुमको ये कुफार, मिन फौकुम, तुम्हारे ऊपर की तरफ से, और मैं असफल को नीचे की तरफ से तुमसे, वज़ाग़तिल अब्सार, जब हैबत ज़दा हो गए थे आंखें मोमिनों की, वबलगतिल क़ुलूब, और पहुंची थी दिल, अलहनाजरा, बस को अलहनाजरा मरकंड, तो बसो, हाँ, हल्क तका, हल्क तका, वतज़ुन्नूना, तुम गुमान करते थे अल्लाह पर, गुमान, मोमिनों का गुमान यह है कि पता नहीं अल्लाह हमारा मदद करेगा या नहीं, अगर नहीं किया तो क्या होगा, हमारे किसी गुनाह की वजह से या किसी हमारे इम्तिहान की वजह से अगर अल्लाह ने मदद नहीं की तो क्या हो जाएगा। ये उस गुमान, ये वो बुरा गुमान नहीं है। उसी वक्त आजमाइश की गई ईमान वालों की, और झड़काएगा जल्जालन शदीदा, झड़काना सख्त के साथ। मुनाफिकून, जब कहते थे मुनाफिक, और यानी वो लोग, वो तफसीरी, यानी वो लोग जिनके दिल में मरज़ मुनाफिकत का कहते थे, मौअदल्लाह, वादा नहीं किया हमारे साथ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, इल्ला गुरूर, मगर धोखे का। अल्लाह ने भी कहा था कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, कुरान में। पैगंबर भी कहता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद आएगा, कहाँ है वो? तो अल्लाह ने धोखा किया हमसे, पैगंबर ने धोखा। मुनाफिकों का ये हाल है कि अल्लाह पर भी इल्जाम और पैगंबर पर भी इल्जाम। वज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और जब कहा है गुरोह ने इन मुनाफिकों में से, या अहल यस्रिब, ए मदीने वालों, ला मुक़ाम लकुम, नहीं है खड़ा होना तुम्हारे लिए इस्लाम पर, फरजू, लौट जाओ अपने पुरानी दीन को, बच जाओगे। वअस्ताज़नु फ़रीक़ुम मिनहुम, और इजाज़त लेता था एक गुरोह इन मुनाफिकों में से, नबी इस्लाम से, ये कुरान कहते थे, इन अबूतना, और यकीन घर हमारे पर्दे के ही है, हमारे घर ऐसी जगह पर है कि हमारे बेपर्दगिरी का खतरा है, कोई में हमारे घर में घुस आए। और ये ब्यावरा, और ये घर इनकी ब्यावरा पर्दे के, युरीदूना, नहीं चाहते मुनाफिकान, इल्ला गुरूरा, इल्ला फिरा, मगर भागने का। इसलिए जाते घर में कि अगर काफिर गालिब आए तो हम कहें कि जी हम तो अपने घर में थे, तो आपके साथ लड़ते नहीं थे, यानी अपने लिए पहले से बहाना बना रहे हैं। वला दुखिलत, और अगर दाखिल हो जाए ये गुरोह इन पर, मिनत तारिया, इर्द गिर्द से
तो उसकी आंखें ऐसे एक जगह पर ठकती नहीं, इस तरह इसकी आंखें भी इधर उधर ऐसी चक्कर लाएंगे डर की वजह से। पैदा दाबल खौफ, और जब चले जाता है डर, सलकू को तो सामना करेंगे तुम्हारा, हिदायत तेज जबानों तेज तेज के साथ, अशिहतन अल खैर बहुत बखीले माल पर, मुलाके लोग लम्बी इन्होंने ईमान नहीं लाया, ये बेईमान है। मालूम तो बर्बाद किया अल्लाह ने उनके अमाल को, और है ये काम अल्लाह पर आसान है, इनका अमाल बर्बाद करना अल्लाह पर आसान है। या सबून अज़ाब, गुमान करते हैं मुनाफिक अज़ाब गुरोहों पर लम ज़बू, क्यों गए नहीं हैं, यार कहीं चुपी बैठे फिर हमला करेंगे। वो यातल अज़ाब, और अगर आ जाए गुरोह दोबारा, यवदू तो चाहेंगे मुनाफिक लोग, अन्नहुम काश कि ये लोग बादूना दूर रहते थे, फिल अराबे देहातों में, काश के मदीने में नहीं होते। यतलून पूछते लोगों से तुम्हारे हालात के बारे में कि मदीना में क्या हाल है। जैसे आजकल मुनाफिक बैठे होते हैं अखबारों को देख देख कर और अपनी तरफ से घोड़े दौड़ा रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा जैसे कोरोना के बारे में कितने खौफ हो रहा फैला रहे हैं लोगों में। यही मुनाफिक का ही काम है, हमेशा लोगों को खामखा डराना इनका काम है। वलौकानु फीकुम, और अगर होती है मुनाफिक तुम में मौजूद, मा कतलू तो झगड़ा न करते, मगर थोड़ा सा गनीमत के लिए, या कोई कमजोर दुश्मन हो तो फिर जंग करते। मुनाफिक का ही काम होता है।